أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. سورة یاسین 66 نمبر آیات. په دې 66 نمبر آیات کې کوم خلک د اسلام او د آسماني قوانینو مخالفین دي، دشمنان دي، د هغې دپاره دنیوي یره ذکر کېږي چې څنګه د قیامت په ورځ باندې ستاسې خولې موږ بندولی شو او ستاسې لاسونو او ستاسو د خپو نه د ګواه کار اخیستلی شو، دغه شان دنیا کې هم موږ کولی شو ستاسو دغه دشمنۍ په وجه باندې، دغه بغاوت په وجه باندې ستاسو د سترګو نظر ختم کړو، ړانده مو کړو. نو تاسو به بیا د لارې د لیدلو کوشش کوئ لیکن لیدلی به نه شئ. تومس چې کوم دی، له تومس نه تومس په عربۍ کې ته ویلی کېږي چې د سترګې دې ختمې شي او دا کم کنډولونه چې د اوار شي، په دې کې د وریځې او دا باڼه پکې د سره یي نه، اوار مخې سترګو نشانې پکې هم نه وي چې بیخي بد ښکاري. هسې چې ړوند سړی خو سترګې نو ډېر بد نه ښکاري، هغه لیده نه شي کولی خو بده نه ښکاري. چې کله دا مخې بیخي اوار شي نو بیا د لیدلو قابل هم نه، ډېر بد ښکاري. نو الله تعالی وایي ولو نشاء که زمونږ خوښه شو لطمسنا نو موږ به اوار کو على اعینهم سترګې د دوی سترګې به اوارې کو، سترګې به ترې ختمې کو، دا مخ به ول اوار کو. فاستبقوا الصراط نو دوی به بیا وړاندې کېږي لارې ته. فانا یبصرون چېرته به یې چې دوی وینې لره، فانا یبصرون څرنګه به دوی لیدل وکړي، بیا به لیدل نه شي کولی. او دغه نمونه حالات د لوط علیه السلام د قوم سره شوي وو. لوط علیه السلام قوم چې کله د لوط علیه السلام په کور باندې حمله وکړه، کور ته د رانوتو کوشش یې کاو، په چتونو باندې راوغوښتل. هغه وخت کې چې دوه فرښتې راغلي وې، دوی خیال دا و چې کنې دا انسانان دي. نو په هغه ټایم کې جبرائیل السلام دوی په وزر باندې ووهل، کم چې رانوتې هغې ووجل او بار ته یو دم یې پوکړ، د هغې بار چې کوم خلک وو ټولو ړانده شو، سترګې او نظرونه یې ختم شو. بیا هغې د واپس کېدلو ډېر کوشش کاوه خو واپس کېدی نه شو، چې په دې کې آسماني عذابونه شروع شو، نور عذابونه شروع شو. نو دا هم د اسلام دشمن خلکو دپاره دنیاوي خبرداری د یره ده چې که موږ وغواړو نو کولی شو چې ستاسو د سترګو نظرونه ختم کړو، دا ړانده م کړو د اسلام د دشمنۍ په وجه باندې. ولو نشاء که زمونږ خوښه شي لمسخناهم نو موږ به مسخه کړو تاسو لره علی مکانتهم په خپلو خپلو ځګینو کې. مسخه کېدل دې ته ویلی کېږي دا شکل یې وران چې شکل یې ختم شي، او دغه شان د کوم انسان چې د اول انساني د انسانیت یې ختم شي، بل شکل اختیار کړي. لکه انسان د یو دم د ګټې شکل اختیار کړو، دا مسخه شو. انسان د زناورو شکل ته وغوښته، شادوګانو خنزیرانو شکل ته وغوښته، نو د انسان مسخه شو. او د دې سره سره چې دا بیا ړوند همي لیده نه شي کولی، نو دا به څه چل وکړي، دا به مخکې څنګه ځي وروسته به څنګه ځي، څه به کوي، هېڅ هم نه شي کولی. دا دویم تخفیف دنیاوي دی، د دغه خلکو دپاره چې کوم د اسلام سره پخې دشمنۍ لري، کرکې نفرتونه لري. الله تعالی وایي ولو نشاء که زمونږ خوښه شي لمسخناهم موږ به بدل کړو شکلونه د دوی. مسخه شکل ورانولو ته بدلولو ته ویلی کېږي، بدل به کړو شکلونه د دوی، نو بل شکل کې به دوی ښکاري. بیا علی مکانتهم په مست خپلو ځګینو باندې چې کومو ځګینو کې دي هم دغه ځګینو کې به شکلونه بدل شي. لکه د عیسی علیه السلام قوم کې داسې شو چې ځینې خلک شکلې بدلې شولې. د موسی علیه السلام قوم کې شکلونه وران شوي، بدل شوي، خلکو خنزیرانو شکل ته اوښتلي وو. او داسې ډېر قومونه تېر شوي دي چې هغې شکلونه مسخه شوي دي. نو چې کله دغه شکل ته واوړي بیا ړانده هم وي، ړوندوالی بس مخکې تېر شو. نو فما استطاعوا دوی به وس نه لري مضویا د مخکې تللو، ولا یرجعون نه به واپس کېدلی شي، دغه ځګینو کې به ناست بیا ټول عمر، چې اخر په ذلت مرګ باندې به مړه شي. نو دا دوه آیاتونه د دنیاوي یرې وي چې که تاسو سم نه شي، الله تعالی په دې باندې قادر دی چې دا کارونه تاسو سره وکړي. ومن نعمره ننکسه فی الخلق هغه چا لره چې موږ عمر ورکو نو نکسه نو الټه کړو د لره فی الخلق په پیدایش کې. افلا یعقلون آیا دا خلک عقل نه لري؟ در د مخکیني تخویفاتو دپاره دلیل عقلي دی. که څوک وایي دا به څنګه کېږي، د انسان به شکل بدل شي، خنزیر به شي، حیوان به شي، ګټه به شي، دا به څنګه کېږي، دا خو نه کېږي. وایي ډېرو کافرانو په دې باندې به اعتراض کوي دا نه کېږي. ګنې اگر چې تاریخونو کې ثابته شوې ده، بیا شوې ده، الله تعالی په دې باندې قادر دی. خلکو به ویل چې نه که نو بیا خو داسې به کېږي او هغسې به کېږي، د انسان خو داسې جوړ دی، حیوان خو داسې جوړ دی، قصې به یې کولې.
الله تعالی د هغوی دپاره دلیل ښیي چې دا کار زه کولی شم بلې زه قادره یم وایي تاسو وګورئ ومن نعمره چاله چې زه عمر ورک نو نکسحو نو ورټکم هغې لره په الخلق په پیدایش کې پیدایش کې څنګه ورټه کېږي دا بیرته خلق پیدایش ته وایي خلق طبیعي پیدایش ته طبیعت ته ویلی کېږي کم اوصاف طبیعیه چې دي د دې معنی دا ده چې انسان اول چې پیدا شي دنیا ته راشي کمزوري شکل کې بیخي کمزوری په قلاره قدر د انسان قوي کېږي بیا ځوانۍ ته ورسېږي او بیا د ځوانۍ مضبوط دور تېر شي په دې باندې چې دی ځان ته ډېر غرای او ډېر قوت لري په هغه ټایم کې د ځوانۍ دور چې کله تېر شي عمر یې سیوا شي نو بیرته پیدایش کې الټا شي سترګو نظر یې بیا هغه شان نه چې څنګه اول و هغه کم شي د مټو طاقت یې هغه شان نه چې څنګه اول و کم شي دغه شان انساني کم د مخ کم ساخت چې دی د جسم د کم رونق چې د کمېدو شي وجود یې راکوت کېږي کمزوری کېږي هغه شان ته کې بیا نه وي دغه شان کې جسماني صلاحیتونه کمزوري کېږي باطني صلاحیتونه کمزوري کېږي نو په پیدایش کې الټه کېدلو مطلب دا چې کم صلاحیتونه یې دي وو اول کې هغه زوال طرف ته روان شي کمزورۍ طرف ته روان شي نو اوس وګوره دغه یو انسان کې دننه اول کمزوری بیا قوي او بیا بیرته کمزوري حالت ته بدلول دا کار څوک کوي الله تعالی کوي نو چې الله تعالی دغه کار کولی شي چې انسان چې کله عمر یو سیوا کوي نو بیرته پیدایش کې الټه کولی شي کمزورۍ ته بدلولی شي نو دا ورته د کمزګي نګرانه شو د انسان شکل بدل کړي انسان ډونکي دا ورته د کمزګي نګرانه ده دا خو ته ډېره اسانه ده نو د انسان عمر کې بیرته انسان الټه کېدل هم په دغه طریقه باندې کېږي خویونه هم کمزوري شي د ماشومانو شان خویونه نازک نازک په معمولي خبره باندې خفه کېږي په معمولي خبره باندې خوشحالېږي بالکل هر څه بدل شي الټه شي وړوکوالي حالت ته واوړي افلا یعقلون آیا دا خلک عقل نه لري چې په دې خبره باندې پوه شي او د الله تعالی قدرتونه دې معلوم کړي او په دې باندې ورسېږي چې الله تعالی زموږ شکل هم رانولی شي موږ وړاندې کولی هم شي دا خبره ته معلومه کړي وما علمناه الشعر وما ينبغي له موږ نه دی ښودلی د نبي علیه السلام ته شعرونه وما ينبغي له او نه ورله مناسب دی چې شعرونه ووایي ان هو الا ذکر وقرآن مبین نره دا مگر دا ذکر دی او قرآن دی ښکاره دا د نبی علیه السلام د رسالت تصدیق دی او په دې معنی چې کافرانو کوم اعتراضونه کول هغه اعتراضونو جوابونه دي کافرانو به چې کوم اعتراضونه کول په نبی علیه السلام باندې نو اعتراضونو کې دوه خبرې دا هم وایي چې نبی علیه السلام شاعر دی او په شعرونو کې اثر نه ورځکه په خبره کې اثر دی خلک مسلمانېږي خلک خبره اوري کله به ویل دا ساحر دی بس سحر کې مصدري نو کله به ساحر وایو کله به شاعر وایو نو په دغه طریقه باندې قرآن به کله جادو ثابت او کله به شعرونه ثابت ول او کله به لیونی وایو هغه خپل کار او سبب ویل دې ځکه کې دا غین نه پیدا چې نبی عليه السلام چې کم څه وته الله تعالی خو دلی دي دا شعرونه نه دي او نو نبی عليه السلام لپاره مناسب دي چې شعرونه وایي په دې ځکه باندې یو مشهور سوال دی چې کوم عام مفسرین نقل کړی دی هغه دا چې عرب خلک اکثر شاعرانو او په شعرونو ډېر ښه پوهېدل د هغوی نارینه او زنانه هر ټیم د شعرونو د هغې په خولو باندې جاري و د شعرونو په حقیقت هم باندې پوهېدل چې شعر څنګه جوړېږي شعر څه ته ویلی کېږي نو چې کله هغوی په شعرونو باندې پوهېدل شعرونو په اصولو باندې خبر و نو هغوی قرآن ته بیا شعر څنګه ووایو قرآن خو شعر د سره د شعري اصولو سره قرآن د سره برابرېږي نو قافیې او هغه شان بیتونه چې کوم دي د کوم چې د شعر اصول دي په هغې کې خو د قرآن آیاتونه د سره سمون نه خوري چې شعرونه لیول ته یې واړی نو یو ادنا جاهل سړی قرآن ته شعر نشي ویلی نو دوی عربو ته شعر څنګه وایو دا یو سوال جواب د هغې دا دی چې اصل کې دوی په دې معنا سره قرآن ته شعر نه وایو چې ګنې د دې د آیاتونه د شعرونو په طریقه باندې جوړ دي په دې معنا سره هغوی پوهېدل چې دا شعرونه نه دي هغوی د شعر په دې معنا سره وایو چې د شاعرانو شعرونه دا اکثر بې بنیاده خبرې او د دې دپاره نه څه دلیلي نه څه حقیقتي هسې بس هوایي افسانې د ځانه چې دوی شاعران کومې قصې جوړوي کم د دې الفاظو له کم وزن جوړوي د دې خبرو حقیقت کې څه بنیاد نه وي هوایي باسي نو چې کله دا بې بنیاده وي او اثر پکې خلکو ته غوږ دي نو دوی به ویل چې دغه شان ده کې نعوذ بالله قرآن دی قرآن کې حقیقت نشته دی خلکو باندې داسې اثر کوي لکه د شعرونو په شان ده کې نو دوی داسې نه ویل دا شعرونه دي شعرونو په وزن باندې قرآن جوړ دی د دې خبره باندې پوهېدل بلکې د دوی مطلب دا و چې د قرآن حقیقت نشته دی او اثر پکې دی دغه شان شعرونو کې حقیقت نه یو اثر پکې در د کافرانو دعوه وه او دا د هغوی خبره وه په دې اعتبار سره ورته شعرونه وویل لکه څنګه چې په زموږ په ژبه کې افسانه چې کوم ده افسانه هغې قصې ته ویلی کېږي چې خلکو یې ځانه جوړه کړي هېڅ بنیاد یې نه وي هوایي قصه
هیڅ وجود نه لري. نو دغه شان د شعرونه چې کم دي نو دا د دوی په اصطلاح کې هغه شی ته ویل کېږي چې بنیاد وجود نه یو حقیقي وجود نه لري. په دې وجه تاسو به اورېدلي چې ډېر شاعران داسې وو د نبي علیه السلام دپاره به شعرونه ویل، اسلام دپاره به شعرونه ویل، لکه حسان بن ثابت واخله. او ډېر شاعران داسې وو د کفر دپاره به شعرونه ویل، د نبي علیه السلام خلاف به لګیا. په دې زمانه کې هم ډېر شاعران داسې شته چې د اسلام پاخه دشمنان پاتې شوي دي. په شعرونو کې د اسلام سپکاوی کړی دی، د قرآن سپکاوی کړی دی، د نبی علیه السلام د ذات سپکاوی کړی دی، د الله تعالی د صفتي نومونو توهین یې کړی دی. تاسو دیوان غني راوالئ د غني خان کم کتاب چې دی او ځان ته د پښتنو مشر وایي دا چې تاسو راکولاو کې د اسماء الحسنا کم ګستاخي چې کړله، د جنت کم سپکاوی چې دی ظالم کړی دی او بلې طریقه باندې د اسلامي ښه بېزتي کړله. بیا ځینې خلک ولا دلایل وایي چې نه د دې مطلب خدا نه دی او مطلب یې هغه نه دی. نو مطلب به نور څنګه چې ښکاره باندې د ګستاخي کړې ده. اوس ته ولا تعویلات کې تعویلات خو ځان نه شي دی لیکن زیاتی کړې ناروايي کړې ده په هره زمانه کې رسي. او د باطلو خلکو کار هم دا د هغوی سره خو ټوس دلایل نه نو په دلایلو کې شعرونه پیش کوي چې بس د پلانې شعر دی داسې ویلي دی، د پلانې شعر دی داسې ویلي. البته شعرونه ویل څنګه دي او اورېدل یې څنګه دي دا مضمون غونډ په صورت شعرا کې تېر شوی دی او په هغې کې موږ دا ویلو چې ان من الشعر لحکمت. نبي علیه السلام حدیث مبارک دی چې په ډېرو شعرونو کې ډېر حکمت هم پروت دی. او شاعران کم شاعران چې کم دي نو هغه صحیح دي، د هغې شعرونه اورېدل پکار دي. هغه که شاعران چې هغې په خپله باندې ایمان لري، عمل یې د شریعت موافق دی، نو هغه شاعرانو خبره اورېدل او د دوی شعرونو کې کافي وزن پکې. د دې نه علاوه شاعران چې دي نو هغې قرآن یې مذمت کړی دی. سورة شعرا کې دا مضمون تېر شوی دی. نو کم شاعران چې ایمان نه لري او د هغوی عمل د قرآن او د حدیث موافق نه دی، هغې په مقابل کې تېر شوی دی، دغه شعرونه د اسلام سره دشمني لري او دغه شعرونو په اسلام کې هیڅ حیثیت نشته، هیڅ وزن یې نشته، بلکې دا مسترد دي. نو دوی به ویل چې موږ نو الله تعالی جواب وکړو چې وما علمناه شعرا، موږ نه ښودلی د نبي علیه السلام ته شعرونه وما ینبغي له نه ولا مناسب. نبي علیه السلام شعرونه نه ویل، په شعرونو یې تلفظ نه دی کړی. البته په ځینې وختونو کې داسې کړله چې غیر اختیاري ځینې جملې ویلي د شعر سره سمون خوري، خو هغه شان نادر دي او شان نادر خبرې په خوله باندې راتلل هغې ته شاعري نه ویلی کېږي. شعرونه هغې ته ویلی کېږي چې مستقل سړی ویلی شي، بیا به یې ویلی شي. د نبي علیه السلام نه شاعري نقل نه ده او بلکې شاعري نه ده کړې، بلکې ډېرو ځایونو کې دا هم د نبي علیه السلام اقرار هم کړی ده چې زه شاعر نه یم او زه شعرونه نه شم ویلی، زه دا پردي شعرونه هم نه شم ویلی. نو نبي علیه السلام شعرونه نه دي ویلي او نه ورله مناسب دي. چې کله دا شعرونه نه شو نو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، نه دی دا قرآن مګر دا یو نصیحت دی او قرآن ښکاره دی. د دې مضمونونه بیخي واضح دي، د دې احکام بیخي ښکاره دي او په شعرونو کې احکام نه وي، په هغې کې حقیقي مضمون نه وي، هوایي قصه وي، هسې افسانه وي. د دې مضمونونه یقیني دي او احکام یقیني دي. دا د احکامو کتاب دی، دا د عبرتونو کتاب دی، د دې مضمونونه واقعي او حقیقت لري، لہذا دا شعرونه نشي کېدای.